او که پټاخې هم خلاصېږي نو پرابلم څه پټاخې ډوزه بې غیرته شرم هم نشته دی راځه مخامخ راځه مړه زما سینه خو کلاو ده داسې د وسپنې جوړه نه ده ناره څه جوړه ده هم د غوښې جوړه دی کې بولټ دن نه ځي څه بلې کې ګولۍ دن نه ځي دا څه بار ته تنبهي نه دا څه د بې غیرتو حرکت کې ته د الله په کور کې بم کړي او ډوزه د ډوز مار بچیه شرم هم تاله نه راځي بې حیا انسانه راځه مولاله ولوله مخامخ راځه چې پته ولګي د بې غیرته اولاده شرم هم نه درځي نو تاسو له به څه تقلید دي صحابه به ځان ته مخې تږدئ انشاءالله مخکې سفر به ډېر په کامیابۍ رواني صحابه نن نشته د دنیا په ګوټ ګوټ کې چرچې شته که نه دا دین ما ته ته چا راورسو همدقه صحابه نو علماو طلباو ته زار ځای دا خبره کوم کله مشکل کې ولیدئ ځان ته کرایټیرین معیار سټینډرډ معیار حق صحابه مخې تږدئ ستاسو په علمي لاین کې به تاسو څه مشکل نه راځي ستاسو په علمي لاین کې به او ما شیخ صاحب ته هم دا خبره وکړه دا ډزي ډزي به کېږي مړه ټکه و پټکه و دا چل دی یاره ما له پسې خندا هم راله ټیک ده چې زما ګلان ګلان بچي لاړه او چا راسه په دې غم کې شعر هم ونه کړ څه هېڅ ضرورت نشته ما سره څوک فاتحه نه کوي څه په شهادت کې فاتحې نه چلیږي ملا علما ناست دي ستاسو نوټس کې ویم چې د کلکته ځمکه ده او د محمد او د غفران نوجوان دی په ناموس رسالت باندې سر ورکوي او چې کله فاتحې له خلک راله مور اعلان وکړو وایي که چا دلاسه راکړې وه هغه دې زما په کور نه راننوځي هغه خلک به زما کور ته راننوځي چې ما له د بچو د شهادت مبارکباد راکوي مونږ خو ولاړو کامیاب شو څه شي مونږ خو ولاړو کامیاب شو خو دا کار دې ټیک نه دی څه دا کار دی مخامخ راځه دلتوب به نه کوي دا د دله سړي کار دی دا پټ پټونې چې کوي مخامخ راځه شنا مسله د منیز صاحب بیا به تا ته کتابونه هم نه یاد چې زه لا دوره کوم زه په رابعه کې یم تاسو ځکه یادوم چې دا کار الله زمونږ نه ډېر اخلي څه د دې نورو نه هم اخلي تاریخ موجود دی خو بس مونږ یې په سر کې لیکلي یو څه د دین دپاره د نظریې دپاره د جغرافیې تحفظ دپاره کوینه ورکړې ده په ټاپ کې چا ورکړې دا مولا ورکړې دا بله ورځ هم وکته که نه ومکته که نه مونږ 13 شهدا ورکړه چا لپاره ورکړه د مور آدم دین دپاره ورکړه څوک دې بچی ورکړي که نه څوک دې ورکړي که نه مونږ ورکړه په فخر څه به دا وایو خو یو خبره بل هم کوم او ښایي واورئ څوک هم ناصبه دی کې هغو دې غوږونو کې دا خبره کوزه کړي چې زما د علماء دیوبند فکر دا دی سوچ دا دی ما ورته سبق به دې راکړی دې طلباو ته هم زه دا سبق ویم چې د دین په میدان کې به د شریعت د ترقۍ دپاره به د چا وینه نه اخلئ خپله وینه به ورکوئ زموږ مسلک د علماء دیوبند دا دی چې د دین دپاره به د چا وینه نه اخلو بلکې څه به کوو او نو تاسو وکتل مونږه د شریعت د دې چمن او بوخر په څه سره کوو خلک یې په اوبو څه کوي مونږ یې د وین سره کوو